أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين سورة قصص واقعہ د قارون روانه وا چې قارون د موسی علیہ السلام د قوم نه وو لیکن زیاتیو کو ظلمیو کو شرکیو کو خلاف د الله او د الله د رسولیو کو غرور او فخر او تکبریو کو داغې د وجینا لار تباشو الله وی ما ولا مال و دولت ورکړی او خزانې مې ورکړوي خزانې داسې وي چې داغه مال و دولت یا د مال او دولت هغه لوخي پس کې چې هغه مال او دولت پروتو هغه په یو مضبوط جماعت باندې هم درنې وي قوم ولا خیر خواهی کولا چې او تدا لوی مکوا الله لوی کون کی نخوخی فخر او تکبر کون کی نخوخی الله چې تعالی مال درکړل دې مال په ذریعہ باندې تو آخری کور طلب کا ال تک ځان لا کور آباد کا دنیا کے خرچ کا دا اللہ دا پارا کمزے چی دا مال دا خرچ کولو زیون دی پائے کہ خپل مال او لگوا چی آخرت کی رت دا آغی سلم ملاوشی او تو دا اللہ رب العزت احکامات امانا باغیمان عملو کا ذکر چی اللہ رب العزت تاثر سمرا احسانات کرلی دا احسان بدلہو پہ احسان ورکول پکاری نو چی کل اللہ تعالی مال درکو نتوس لگیائے مخالفت تا ودری دے چاچے دا سر خک کرلی نو دا غسر دشمنی تا ودری دے دنیا کے اللہ دا سرخ کرلی نو توس لگیائے پزمک کے پساد کے اللہ مفسدان نخوخی فساد کون کی نخوخی قارون وے دا خو مال زما پا ہنر باندې راکڑے شوے دے دا خو مال اللہ نه دے راکڑے ہوئی دا خو زما پا خپل مٹو میں گٹل لے پا خپل اللہ سے میں گٹل لے پا خپل ہنر باندې پا خپل پوها باندې پا خپل تدبیرونو باندې هغه باندې می گٹل لے اللہ رب العزت وی دین پیجنی دتا پتہ نشتی دین پوئیگی چاچے داسی کسبونا کرلی نو اللہ تبا کرلی مخ کی قومونا گورا کنا آغا سخو ددنا پا طاقت کے زیادو فن پرائی کے بیا داغا دراوتو تذکرہ وا یو پیرے پخپل ڈول ڈال کے پخپل غرور و تکبر کے را روان دے نو
کم خلق چې دنیوي خلق دی د دین سره سروکاری نشتی ناغوی کاش منگ سرم داسې وی داسې مال و دولت هم زمونږ وی لکه څنګه چې قانون له ورکړی شی دی دی خو د غټې برخې خاوند دی اوس د آیاتونو کې وایي چې هغه مال او دولت څه شو او نیکانو خلقو کم چې ایمان والا خلقو عمل صالح والا خلقو هغه ورته څه وی بیا چا چې د ده سره چې کوم کسب وشو په ځمکه کې الله ورخښ کو نو بیا یې نه په خپله باندې بدلا اخیستی شوه ځان یې بچ کولی شو او نه ورسره د هغه نور کم خلک چې وو هغې ورسره امداد کولی شو نو چا چې پرون هغه تمنا کوله چې آی موږ سره هم داسې وی نو هغې وی ښه ده چې موږ سره نشتی کنې موږ به هم دغه حالو د آخرت خبره کوي ورپسې نیک اعمال چې څوک کوي د هغې تذکره کوي چا چې دنیا کې نیک عمل وکړو نو د هغه دپاره به آخرت کې د هغې د وجې نه ثوابونه به وي خیر به وي اجر به وي او چا چې بد کړلی نو ده چې څومره بد کړي د هغې بدله به ورته میلاویږي هغې تذکره کوي راځي وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ویا کسانو چې علم ولا ورکړی شوی دی ویلکم ثواب الله او تباشی ثواب د الله خیر غوره دی لمن آمن دا چا لپاره چې ایمان راوړلی و عمل صالحا او عمل صالح کړلی ولا یلقاها الا الصابرون نو ورکولی کېږي دا مگر صبرناکو لره د مالدارو خلکو د هغې تمنایم ذکر کړه کم چې اهل علمو نیکان خلکو مؤمنان خلکو چې هغې په نظر کې آخرت ته د هغې تذکره یې وکړه نو فخسفنا به وبدار الارض نو یې موږ ورخښ که ده لره او د کور لره هم په ځمکه کې دی هم ورخښ که د کور هم ورخښ که دې دپاره چې څوک داو نه وایي دی په خپله باندې هم داو نه وایي زما نه کور واغسو دا کور دی ورسره هم ځه په مخ دي ځه فخسفنا به نو موږ خښ که ده لره په ځمکه کې وبداره او د کور لره هم دا دواړه موږ ورخښ کړه په ځمکه کې فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله نو نو د دپاره سډله چې امداد یې کړی وی د ده من دون الله د الله نه سوا د الله نه سوا امداد یې کړی وی دی بچ کړی وی دی د ځمکې نه راویستلی وی وما کان من المنتصرین نو دی په خپله باندې د بدل اخیستونکو نه د امداد کوونکو نه دی په خپله باندې هم ځان سره څه امداد یې ونه که دی دم په خپله څه بدل وانغست او د ده سره چې کم نور خلکو نوکر چاکر وغیره د ده هغه دنیادار خلکو هغې ورسره هم څه امداد ونه کو واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس او شو هغه کسان چې تمنا یې کړوه د ده د مرتبې د درجې د ده د حال بالامس پرون یې ویلو کاش یې موږ سره هم داسې وی کاش یو موږ هم د ده په درجه کې وی د ده سره د ده په عزت او څنګه چې د ده د دنیوي عزت دی دغسې زموږ هم وی نو شو هغه کسان چې تمنا یې کړوه د ده د مرتبې بالامس پرون یقولون ناغي شروع شو دای وی وای کان الله یبسط رزق لمن یشاء من عباده ويقدر او دغسې الله فراکې رزق د چا پاره چې وواړي او د خپلو بندګانو نه وتنګوي
رزق فراخ کول او تنگول دا خدا الله کار دی. الله چاله رزق فراخ کی او چا د پاره تنگ کی. الله رب العزت سره روغ کول غواړي، دا بندگی کول غواړي، نو حالات به برابر شي. ناسه چې کوي خو الله کوي، حالات بدلی را بدلی نو الله یې بدلی را بدلی. عمومی طور باندې گناهونه دي، داغه د وجه نه الله رب العزت خپل رحمت بن کو، باران بن کو. الگ لگیا دی وسه جلاګانې پر یادونه کوي، او پسونه تباشو، باغونه تباشو، داو شو هغه شو، سوکړه شو. الله نه غوښتل پکاري او د الله سره مخ کې نه روح کول پکار دي. چې کله د الله سره روغی نو الله رب العزت به بیا کوي داسې د انسان چې کوم خوخه هغه شانتي به الله بیا کوي. دا سکیږي چې الله رب العزت با په دبانې په هغه ټیم باران کوي چې هغه دته به نقصان نه رسي. باران په هغه وخت باندې کوي چې دته به فائدہ ور کوي. بعضوی د شپې باندې الله باران کوي، د ورځې به تاسو باندې شین کوي. د شپې باران یې د شپې اسیم خلک په کور کې دن نه باران وریږي نو د دې څه نقصان نشته، څه تکلیف وته نشتی. د ګرځي را ګرځي نو د ورځې ګرځي را ګرځي، د ورځې د کار کسب کوي. نو د شپې هدا ځان په قلار په آرام باندې دی. باران وشو د دز مګه د باغ هغه خړوب شو، هغه وبشو، نور چې کم د وبو خبره رواني کوهی له وچ شوی ولې سوکړه دا باران نشتی. چې کله الله رب العزت باران نو کې نال دغه د زمکه رغونم تازه شي، ارا ژوند شي، کوهو کېم او په پیدا شي را اوزيږي. دا ټول خبرې تړلې شي د الله رب العزت درزا سره. الله غواړي کوي چې الله نافرمانی کول کېږي نو الله رب العزت داسې کلو کی. مخکې تیر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه خلق لګیاو چې د ملک نشړو، د قید کو یا د قتل کو. ها خبرې وي الله رب العزت وی کدی دا چلو کو نو مولا عذاب ورکو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو نه پدی باندې بیا سوکړه راغله، قات پر راغې په اسمان کې گرد و غبار لګي ښکارې دو. لګي دی پکې لګي دې څنګه ده کله چې سوکړه شي نو هر څه گرد آلود شي. سړی اسمان انور چې بیا هم صحیح نخکاری بیا ولې گرد و غبار په فضا کې دا څه کاری لکه لګي ده. ولی الله ناراض دی کوم. الله چې کله رضا شي نو په دې باندې وخت په باندې باران نه کوي. نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلو او راشي نه الله ومني. نو بیا نوح علیہ السلام لګیا دی نو الله ته پریاد کوي یا الله ما خو دې له دعوت ورکولې له نهارا د شپې او د ورځې ما دې ته دا ویلو راشي خبر ومني. الله به تاسو باندې یوم دې کوم بیا اموال او بنین وي دانی راشي. الله به تاسو باندې وخت باندې باران نه کوي. ويرسل السماء عليكم مدرارا، اسمان نه به وخت باندې پټیم مې فائدې باران کیږي. باران هم د الله په اختیار کې دی.
بل چا اختیار کې نشتی کله کیږي پته نه لګي هغه د الله په علم کې ده نو موسمیات والا کله پیشن گویانی ور کوي وای کې دې شي امکان دی په دې ورځ کې باران چا ورځ راشي اشد روح شي ټول هغه خدای الله په اختیار کې دي هغه خپل دا بدل کې وینا نشتی وي نیټ کې موبایل کې ما خی په دې کې ورځ کې باران خی چې باران بهي لیکن چې کله هغه وخت راشي وایس نشتی بیا خبر ورانه شي نو وای کان الله یقینا دغسدا الله فراخ کې رزق د چا پاره چوغانی مینه بادي د خپل بندگان وای يقدر او تنگي لولا امن الله علينا لخسف بنا کچری الله احسان نه کړي موږ باندې نو موږ به مون نه استلی وې موږ به ورخخ کړي وې په دې ځمکه کې الله موږ احسان وکړو او ال دغه قارون راونی واغه خخ ک پکې موږ بچو وای کان نو دغسدا لا یفلح الکافرون نشی کامیاب دی کافران کامیابی چی دا نا په ایمان باندې دا یو سړی دی داغه سره دو ورنه خبره سشي وا په دنیا کې داغه سره څه شي نشتی تر دې پورې چې دا غوستو د پاره جامع نشتی او سیدو د پاره زین نشتی د خوراک د پاره ډوړې نوړې نشتی لیکن ایمان دې نو کامیاب لاړه او دا ټول هر څه شته ایمان نشته ناکام ده دوی باندې بس کو ابل نبی ابو ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم یقینا قارون دیو د موسی علیہ السلام د قومنا فبغى عليهم نزیاته او کو پاغي باندې واتیناه من الكنوز او ورکړو موږ هغه د خزانو ما هغه خزانه و انما فاتحه چې کون جان داغه یا مفاتحه لوخي داغه یا په خپل باندې هغه خزانه هغه مال او دولت لتنو بالعصبه خامخا درنه په یو جماعت باندې اول القوه مضبوط طاقت والا جماعت پاغي باندې دا مال او دولت چې ودرانو دا لوخي پدرانو اس قال لو قوم کله چې ویدتا قوم د لا تفراولوا مکوا فخر مکوا لوی مکوا تکبر مکوا ان الله لا يحب الفرحين يقين الله نخوخي تکبر کون کی وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره او طلب کو پاس کې چالا درکړې تعالی کور د اخرت الله تعالی مال درکړې نو په دې باندې ځان له اخرت کی کور واخلا اخرت کی کور په سم آیا غسته کی دنیا کې هغه اختیار کړ ایمان باندې عمل صالح باندې مال په هغه ځای کې ولګوا وې اوسړي جمعات جوړ کو جمعات کې دومره ځای جوړ کو کړوي د لويشت په مقدار باندې ځای جوړ کو نه الله بوله په جنت کې کور جوړ کی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چاچه په دنیا کې الله نالا جمعات جوړ کو نو جمعات ټول نشي جوړولای کمزوري غریبواله ده نو لګ پکې جوړ کی څومره جوړ کې دی یو سړی د ودرې دوسه جوړ کی اله یا باندې شی باندې یو د لويشت ځای پکې جوړ کو نو لويش کې خصیدم نه کیږي زړه به موږ کې موږ پکې نه کیږي لويش کې نو لويش یو طرف ته شي لويش بل طرف ته شي په اسلام ودرې دی نشي او نو که تم لګ سے جوړ کړل بیام الله بوله بجنت کی کور جوړ کی دیو لګیا جمعه ورانای دیو لګیا مدرسه ورانای دیو لګیا د دین د بیخکندی کوي نو دبس کی نو وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره نو طلب کو پاس جلا درکړل تعالی کور د اخرت ولا تنس نصيبك من الدنيا ما هي روا خپل برخه د دنیا نه واسن کما حسن الله الیک او احسان کوا نیک عمل کوا لکه څنګه چې الله تاسو سره احسان کړل ولا تبغ الفساد في الارض او مطلب کو فساد پس مګه کې ان الله لا يحب المفسدين يقين الله نه خوښي مفسدان قال انما اوتيت على علم عندي
نو وی قارون یقینا دا خو راکړی شوی دی ماله زما د علم په وجه باندې چې ما سره چې کوم علم و کوم هنر و د هغې په وجه باندې ماله راکړی شوی دی. اولم یعلم الله وی آیا دی نه پوهېږي ان الله قد اهلک من قبله یقینا الله هلاک کړي هغه څوک چې مخکې د ده نه من القرون د قومونو نه من هو اشد منه قوة هغه څوک چې هغه سخت د ده نه په طاقت کې و اکثر جمع او زیاتو د لښکر په اعتبار د جمع په اعتبار نفرۍ په اعتبار ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس به نه کولی کېږي د ګناهونو د دې د مجرمانو نه یا لا یسأل عن ذنوبهم تپوس به نه کولی کېږي د دې د ګناهونو د نورو مجرمانو نه یا تپوس به نه کولی کېږي د مجرم نه د هغه د ګناه په باره کې د ځان خبرولو دپاره چې ځان خبروي نه ځان خبرولو دپاره به نه کوي بلکې د توبیخ دپاره به کوي د زورنې دپاره به کوي چې دا یې ولې کو. فخرج علی قومه نو راووت دی په خپل قوم باندې فی زینته په خپل ډول ډان کې قال الذین یریدون الحیات الدنیا نو وی هغه کسانو چې غوښتې دا ژوند دنیوي یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون وی آیا افسوس چې راکړی شوی موږ له په شان دا چې ورکړی شوي دی قارون له انه لذو حظ عظیم یقینا دی خدای خامخا غټې برخې خاون. وقال الذین اوتوا العلم او یا کسانو چې علم ورکړی شوی دی ویلکم ثواب الله او تباشی ثواب الله خیر ثواب د الله غوره دی لمن آمن دا چا دپاره آمن چې ایمان راوړی وعمل صالحا عمل صالح کړل ولا یلقاها نور کولی کېږي دا الا الصابرون مگر صبرناکو لره. ویلکم ثواب الله او ویلکم دلته کې باندې خلک لیکي نو هم دغه شان دی لیکلی کېږي انګلیش کې لیکلی ویلکم نه دغه په اردو کې اوس راو لیکي اردو الفاظو باندې ویلکم ولیکي نه دغه ښکار لګه دا دلته کې څنګه دی نو ویلکم نو بیا ویل خو جانم کندي ته وایي یا ویل هلاکت ته وایي نو ویلکم ویلکم هلاکت د ستاسو دپاره وایي تاسو راځئ دې دکان ته ویلکم دکان دی هغې باندې لیکلي ویلکم ثواب الله او تباهي د ستاسو دپاره ثواب د الله غوره دی دا چا پر چې ایمان راوړی عمل صالح کړی ولا یلقاها الا الصابرون نور کولی کېږي دا مګر صبرناکو لره فخسفنا به وبدار الارض نو ورننې ایسته موږ د لره په ځمکه کې وبدار یا د کور لره فما کان له من فئات ینصرونه نو د دپاره څه ډله چې امداد یې کړی وی د ده من دون الله د الله نه سوا ما کان من المنتصرین او نو دی په خپله باندې هم د بدل اخیستونکو نه واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس شو کسان چې تمنا یې کړوه د ده د مرتبې پرون یقولون نوې وای کان الله یبسط الرزق لمن یشاء هاي اوم دغسې ده چې الله فراخ کړي رزق د چا پاره چې غواړي د خپلو بندګانو تنګوي لولا امن الله علینا کچره الله احسان نه وی کړی موږ باندې لخسف بنا نو موږ به مرن استری په دې ځمکه کې وای کان اوم دغسې ده لا یفلح الکافرون چې نشي کامیاب دي کافران. الله رب العزت موږ قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يا